أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين اویل مالدارو اغا کسانو استکبرو چیزانی غټ گنلیو تکبری کړیو من قومی د قوم د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نا لنخرجنک خامخا او ببا سمنگ تعالی را یا شعیب اے شعیب علیہ السلام والذین او اغا کسان آمنوا معکا چیمان راول استا سرام من قريتنا دخبل كلنا او لتعودن في ملتنا یا بشی تاسو زمن په دین کی. قال نویل شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اولو كنا کارهین اگر کیو منگا بد گنن کی دی لرا قد افترینا علی اللہ کذبا یقنا جوڑ بکو منگا فاللہ تعالی باندی دروغ جوڑ بکو منگا فاللہ تعالی باندی دروغ ان عدنا کچرت شو منگا فی ملتکم ستاسو پا دین کی بعد اذ نجان اللہ منا ورستو دا غینا چی خلاصی را کردی منگتا اللہ تعالی دا دینا بچ کړیو منگا اللہ تعالی د دینا وما یکون لنا او ندی پکار زمنگ د پارا ان نعود فیا چه منگا شستا سپدی دین کی الا ان یشاء اللہ مگر دا چه خوخشید اللہ تعالی ربنا چه زمنگ رب دے وسع ربنا رسیدلے دے رب زمنگا کل شین ہر یوشتا علما پا اعتبار دا علم سرام علی اللہ خاص پا اللہ تعالی باندی توکلنا منگزان سپارلی دی ربنا افتح اے زمنگ ربا پیسلو کا بیننا زمنگ پمینز کی و بین قومنا و پمینز دا قوم زمنگ کی بالحق فرشتیا پا انصاف سرا وانت خیر الفاتحین او یتا غرد فی سلیک انکنا وقال الملأ الذين اویل مالدارانو آکسانو کفرو چی کفر کڑیو من قومی دا قوم دا شعیب علیہ السلامنا لئن اتبعتم کچرت تاسو تابداری اکلا شعیبا دا شعیب علیہ السلام انکم اذا لخاسرون یقنن تاسو بدغ وقتی خام خاتاونیان یی فاخذتهم الرجفة نونی والدیو لرزلزلی فاصبحو نو اگر زیدل دیو فی دارهم پخپلو کورونو کی جاسمین پڑ مخفراتا الذین آکسان کذبو شعیبا چه دروغ جنتیائی کڑیوا دا شعیب علیہ السلام کأن لم یغنو فیا نو داد سی ختم شو کأن لم یغنو فیا گویا چه دیو نو سیدلی پدی کلی کی الذین کذبو شعیبا آکسان چه دروغ جنتیائی کڑیوا دا شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین ودیو تاوانیان فتولا عنهم نواوڑی دا شعیب علیہ السلام دا دیونا وقال ویویل یا قومی ایزما قوم لقد ابلغتکم یقنا ما ارسول تاسو تا رسالات ربی پیغامات و احکامات در رب زما ونصحت لکم او ما خیر خواهی ولطول استاسو فکیف آسانو سرنگی بزا خاپ شما سرنگی بزا غمجن شما علا قوم کافرین پا قوم کافرانو باندی وما ارسلنا فی قریت او نولی گلیو منگا فیوکلی کی من نبین یو پیغمبر الا اخذنا اہلها مگر نیولیو منگا وسیدن کی داغی بالبأسائی پتاوانونو سرام یا پا تکلیب دا مالونو سرا والضرائی او پا تکلیب دا بدنونو سرام لعلهم یضرعون دیر پارا چی دیو عاجزیو کی اللہ تا ثم بدلنا بیا بدلک لمونگا مکان السیئاتی پزیر تکلیب باندی الحسنتا خوشالی حتی عفو تردی چی دیو زیاد شو وقالو او دیویل قد مس آباؤنا الضراء والسراء یقنا رسیدلیو زمن مشرانو تا تکلیفنا دا بدن او تکلیفنا دا مال فاخذناهم نونی والمنگ دیو لرا بغتتا ناسافا وهم لا يشعرون او دیو نپویدل ولو ان اهل القرى کچرتوی دا کلی والا آمنو چیمان راوڑوی واتقو
او ځانې بچ ساتلی وې د هغه کارونه چې الله د هغې نه منع کړله لفتحنا علیهم نو خامخا کولاو کړي به منګه په دیو باندې برکات من السماء برکتونه د اسمان والارض او د ځمکې ولکن کذبوا لیکن دیو دروغجنتیا وکړه فاخذناهم نو ونیول منګه دیو لره بما كانوا یکسبون په سبب د هغې باندې چې دیو کم کارونه کول افامن اهل القرى آیا بچ بشي د کلو والا ان یاتیهم باسنا دا چې راشي دیو ته عذاب زمنګه بیاتن د شپې وهم نائمون او ویدی ودا او امن اهل القرى آیا په امن بشي کلو والا ان یاتیهم باسنا دا چې راشي دیو ته زمنګه عذاب ورته راشي زحن په وخت د څاښ کې وهم یلعبون او دیو لوبې کوي افامنوا آیا دیو به په امن شي مکر الله د عذاب د الله نه یا دیو بیری شوي دي افامنوا آیا دیو بیری شوي دي مکر الله د عذاب د الله نه فلا یامنو نه بیری کیږي مکر الله د عذاب د الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان مطلب دا چې مسلمان به هر وخت د الله د عذاب نه یریږي چې زمانه څه غلطي وشي په هغې به یریږي چې الله رب العالمین را باندې عذاب رانولي د الله د عذاب نه چې بې یری کېږي نو هغه کې نفاق راغلی فلا یأمنون نه بې یری کېږي مکر الله د عذاب د الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم یهد للذین آیا نه دی بیان شوی هغه کسانو ته یرثون الارض چې میراث کې اخلي ځمکه من بعد اهلها وروستو د اوسېدونکو د هغې نه الله نشاء که زمونږ خوښه وي اصبناهم رسولی به یې موږ دیو ته عذاب بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو ونتبع على قلوبهم او مور به واهلی او موږ د دیو په زړونو باندې فهم لا يسمعون نو دیو هیڅ ناوري تلک القرى دغه کلي دي نقص علیکا چې بیانو موږ پتا باندې من انبائها د خبرونو د هغې نه ولقد جاءتهم رسلهم او یقینا راغلیو دیو ته پیغمبران د دیو بالبینات په واضح دلایلو فما كانوا ليؤمنوا نو دیو چې ایمان راوړی وی بما کذبوا په هغه څه باندې چې دیو دروغجن ګڼلیو من قبل مخکې كذلك يتبع الله دغه شان مهر وهي الله تعالی على قلوب الكافرين پزلونو د کافرانو باندې وما وجدنا لأكثرهم او نو مندلی منگا د زیات ردیو د پارا من عهد سعهد او سوادا وإن وجدنا یقینا مندلی منگا اکثرهم زیاد دیونا لفاسقین خامخا پاسقان ثم بعثنا بیاولیگل منگا من بعدهم رسل دیونا موسی علیہ السلام بیااتنا پخپلو آیاتونو پخپلو دلائلو باندی الى فرعون تا وملئه او مشرانو داغتا وزیرانو داغتا پظلمو بیانو دیو ظلم وکا پدی باندی دیو ظلم وکا یعنی انکاری وکر دینا دغه آیاتونو نه انکار وکا ظلم وکا پنظر اگورا پیغمبرا کیف کان عاقبت المفسدین سرنگی شو انجام د پسادیانو وقال موسى موسى عليه الصلاة والسلام يا فرعون اي فرعون اني رسول من رب العالمين يقينا ز استاذ يم د طرفا د رب د مخلوقاتنا حقيق لا يقضي پما باندې على الله اقول دا جزونه ما الله تعالی باندې الا الحق مگر رشتیا یا حقيق زحرسنا کما پدی چونه په الله تعالی باندې مگر رشتیا قد جئتكم یقینا زراغلیم تاسو ته ببینه په واضح دلیل سره من ربکم د طرف رب تاسو نه فارسل معي نو پریدوا اولیګ زما سره بنی اسرائیل قال ویل فرعون ان كنت جئت بآيات کچرت تارا وړی څه دلیل او څه معجزه کتارا وړی څه دلیل
پاتی بیانو راتلو کپاغی سر ان کنت من الصادقین کئی تدرشتنونا فالقا عصواو نو غرزولا موسیٰ علیہ السلام خپل امسا فاذا هي ثعبان مبین ناگان دا اجدها وخکارا ونزع يده او راویستلو د خپل لاس ناصافا فاذا هي بيضاء للناظرین ناصافا دا تکسپینو د پاره د کتونکو قال الملأ والمشران مالداران من قوم فرعون دا قوم د فرعون ان هذا لساحر علیم یقینا دا جادوگر دی ډیر پویا یرید اراده کوي ان یخرجکم چوباسی تاسو لرا من ارضکم د زمکستاسونا د ملک نه مباسی پمازا تامرون نو تاسو څه فیصله کوئ څو کوم مونږ ته کوئ د دې باره کې قالو نو ویل دیو ارجع مهلت ورکه د لرا واخاه او د ورور لرا وارسل اولیگا فی المدائن فخارنو کی حاشرین جمع کون کی یا تو کراب ولیتا تا بکل ساحر علیم ہر جادوگر پویا وجاء السحرة اوراغ لجادوگران فرعون تا قالوا نویل دیو ان لنا لاجرا یقینا خامخایب زمن د پارا س اجر او س مزدوری ان كنا نحن الغالبین کچرت شمنگ زور ورا قال ویل فرعون نعم او انکم یقینا تاسو لمن المقربین خامخاد نزدیک له شو نه به ما تبد مقرب خلقنا یوم تبنزدی قالوا نویل دیو یا موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا وغرزو تخپل امسا و اما ان نکون نحن الملقین او یا بشو منگا ولد غرزون کنا یا من خپل جادو استعمال کو قال موسی علیہ السلام القوا بلک تاسو غرزوی موسی علیہ السلام تاسو غرزوی الله رب العالمین فرمای فلما القوا هر کله چې دیو غرزول سحروا اعین الناس ندیو نظر بندیو کلا پسترګو د خلکو باندې واسترهبوهم او يرول لا خلق وجاءوا بسحر عظیم او دیو راتلو کلا په لوی جادو سره واوحینا الى موسی وحی وکړه موسی علیہ السلام تان القی عصاک چې وغرزو د خپل امسا فاذا هي تلقف ناصابا دا بتیر کی ما یافکون هغه څه چې دیو جوړ کړی دي فاذا هي تلقف ناصابا دا بتیر کی ما یافکون هغه څه چې دیو جوړ کړی دي فوقع الحق واقع شو حق وبطل او باطل شو ما كانوا يعملون هغه چې دیو کوم عمل کاو فوقع الحق واقع شو ثابت شو حق وبطل او باطل شو ناکار شو ما كانوا يعملون اغا چې دیو کم عمل کاو فغلبوا هنالك نو دیو کمزوری کله شو په دغه ځای کې وانقلبوا صاغرین او وګرځیدل دیو ذلیلا والقي السحرة او غرزیدل ساحران ساجدین سجده کوونکی قالوا ویل دی ساحرانو دی جادوگرانو آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړی دی فرب د مخلوقاتو باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام دی قال فرعون ویل فرعون آمنتم بی تاسو ایمان راوړی دی فد باندې قبل ان آذن لکم مخکر دینا چې زه اجازه وکم تاسو ته ما درته اجازه نه کړې تاسو ایمان راوړ زما د اجازه نه مخکې ایمان راوړ ان هذا لمکر یقینا دا ستاسو خامخا څه چل دی مکرتموه فی المدینه چې تاسو چل کړی دی فی المدینه په دې ښار کې لتخرجوا منها دې لپاره چې تاسو باسئ د دې نه اهلها اوسېدونکي د دې فرعون وایي تاسو څه چل کړی دی حالانکې جادوګران دراغون کړي وو فسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ لو قطعن ایدیکم خامخا زه به کټ کړم ستاسو لاسونه وارجلکم ستاسو خپې من خلاف عدل بدل ثم لأصلبنکم بیا بزا پسولی کم تاسو لرا اجمعین پا غونډا ټول به پانسی کم او ټول به پسولی کم قالو نویل دی جادوگرانو انا الى ربنا منقلبون یقینا من خپل رب تا واپس کیدون کیو وما تنقم منا او تبد نگنی زمنگنا الا ان آمنا مگر دا چې مونږ ایمان راوړی دی بیا آیات ربنا فایاتونو در رب زمنگا
لما جاءتنا هرکله چې دا مونږ ته راغلي ربنا ای زمونږ ربا جادوګران دعا کوي ځکه ایمان راوړ ربنا ای زمونږ ربا افرغ علینا راتوی کا په مونږ باندې صبرن صبر وتوفنا مسلمین او وفات کی مونږ لرا مسلمانان تابعدار وقال الملأ وویل مشرانو سردارانو مالدارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی آیات پریدی موسی علیہ السلام لرا وقومه د قوم لرا لیفسدوا فی الارض چې فساد ورانیو کی پزمکا ويذرك او دا فریدی تا لرا و آلیاتک او ستا خودی لرا ستا مددگار لرا قال ویل فرعون سنقتل ابناءهم زردی چې زب وجنما د دیو زامنا زبر دیو زامنم وجنما ونستحیی نساهم او حیا باخلما د دیو د زنانونا یا ژوندی به پریدم د دیو زنانا و انا فوقهم قاهرون او یقینا مونږه د پاسر دینا زوروریو و انا یقینا مونږه فوقهم د پاسر دیونا قاهرون زوروریو قال موسی ویل موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم ته استعینوا بالله مدد اغواړی تاسو د الله تعالی نه واصبروا او صبر کوئ کلک شئ ان الارض لله یقینا د ازمکه د الله تعالی ده د ازمکه د الله تعالی په اختیار کې ده یورثها ورکی دی لرا من یشاء چاته چې خوښ شي من عبادی د خپل بندګانو نه والعاقبۃ للمتقین او غره انجام اخرنی د متقیانو د پاره دی قالو نو ویل دی اوذینا تکلیف راکړل شوی د مونږ ته من قبل ان تأتینا مخکی استاد راتلو نه مونږ ته اوذینا تکلیف راکړل شوی د مونږ ته من قبل ان تأتینا مخکی استاد راتلو نه مونږ ته ومن بعد ما جئتنا ورستو دا غینا چې تراغلی مونږ ته قال ویل موسی علیہ السلام عسى ربکم نزدیره چې رب ستاسو ان یهلک عدوکم هلاک بکی دشمن ستاسو ویستخلفکم او پاتی بکی تاسو لرا فی الارض پزمکه کی تاسو په پزمکه کی پاتی کی دا بغرب کی ختم بکی فینظرانو د الله تعالی ګوري کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ ولقد اخذنا یقینا نیولیو منګه آل فرعونیان بالسنین پقهتونو باندې پس پکلونو باندې یعنی قات سالو باندې او قحتم پیراوستیو ونقص من الثمرات او پکموالی د مالونو باندې لعلهم یذکرون دې لپاره چې دیو نصیحت واخلي او پیدا جاتهم الحسنات کله چې براغ لدیو ته خوشالي قالوا نویل بدیو لنا هذه دا زمون د پاره ده وین تصيبهم او کو برسیدو دیو ته سیئه تکلیف یتویرو بموسی نو دیو بابت پالینی ولا په موسی علیہ السلام ومن معه او پاغه چا باندې چې د موسی علیہ السلام سره دی الا خبردار انما طائرهم یقینا بد پالی د دیو عند الله د الله تعالی سره ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات دیو نه پویږي وقالوا اویل دیو مهما تاتنا کله چې ته راتلو کې مونږ ته پدې سره من آیاتین د آیاتنا او د معجزینا لتسحرنا بها چې ته جادو کې په مونږ باندې پاغي سره فما نحن لك بمؤمنین نیو منګه پتا باندې ایمان راوړونکي کار قسمه آیاتونو سره مونږ ته راوړي هر قسمه معجزې راوړي په مونږ باندې جادو کې نو مونږ ایمان نه راوړو الله رب العالمین فرمایي فارسلنا علیهم الطوفان نور اولیګه مونږ په دیو باندې طوفان والجراد او ملخان والقمل او سپګي والضفادع او چندخان والدم او وینا آیات مفصلات دا نخوی واضحا فاستکبرون دیو ځان غټ وګاڼه وکانو قوما مجرمین او دیو قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز هر کله چې با واقع شو په دیو باندې عذاب به کله راغی نو څه به کول
الله ولما وقع عليهم الرجز هر کله چې بواقع شو په دیو باندې عذاب قالوا نویل بدیو یا موسی ادع لنا اے موسی علیہ السلام دعا وغواړه لنا زمنګ د پار ربک د خپل ربنا بما عهد عندك په سبب داغي چې وعده کړل تا سره لئن کشفت عنا الرجز کچرت تعالی کو زمنګنا الرجز دی عذاب لرا په خپل دعا سره اے موسی علیہ السلام که په خپل دعا سره دی زمنګ د عذاب لری که لنؤمنن لك نخامخ من به ایمان راوړو پتا باندې ستا خبره به ومنو ولنرسلن معك بني اسرائيل او خامخ من به اولیږو تا سره بني اسرائیل پرې بلو تا سره بني اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز هر کله چې لرې کو منګ ردیونه تکلیف الی اجل یو نیټې پورې هم بالغو چې دیو رسیدونکي هغې ته اذا هم ینکثون ناګانه دیو ماتونکي دغه وعدې لره کومه وعده چې د موسی علیه السلام سره وکړه نو هغه بیا ماته کړه الله فانتقمنا منهم نو موږ بدله واخیسته دیونه فاغرقناهم فی الیم او غرق میکړه دیو لره په دریاب کې ډوب میکړه دیو لره په دریاب کې بأنهم كذبوا بآياتنا پدې وجہ چې دیو دروغجنتیا کړې وا زمونږ د آیاتونو وکانو عنها غافلین او د دین نه خبره واورثنا القوم الذين په میراث کې ورکړه مونږه قومه کسانو ته کانو یستضعفون چې وغي چې کمزوري ګڼل شي مشارق الارض په مشرقي طرف د ځمکه کې په مصر کې ومغاربها التي او په مغربي طرف داغي هغه کې بارکنا فيها چې موږ برکت چولې او پای کې وتمت کلمه یعنی شام وتمت کلمه ربک الحسنى وتمت او فرشو کلمه ربک حکم دربستا الحسنى چې خیسته دی علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې بما صبروا په سبب درې چې دوی صبر کړو ودمرنا او هلاك لمنغا ما كان يصنع فرعون هلاك لمنغا ما كان يصنع فرعون اغه چې کول به فرعون جوړول به فرعون وقوم وقوم ما كانوا يعرشون اغه چې دیو سفرونه جوړول وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او پورې استلمنګ بني اسرائيل په دریا باندې فاتون دیورال علی قوم په قوم باندې یعکفونا چې عبادت کاو علی اصنام د بوتانو لهم چې دیو د پارو قالو نو ویل دیو یا موسی اے موسی علیہ السلام اجعل لنا الها جوړ کا زمون د پارا مددگار او خدای کمالهم الها لک څنګه چې دیو د پارا خدایان دی او مددگاران دی قالو ویل موسی علیہ السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم یې جاهلان ان هؤلاء یقینا دغه کسان متبرون هلاکیدون کړي تبا کیدون کړي ما هم فی هغه چې دیو دی فدې کې وباطل او باطل دی ما كانوا يعملون هغه چې دیو کوم عمل کوي قال ویل موسی علیہ السلام اغیر الله ای بغیر د الله تعالی نه ابغیکم زولټو متا سود پار الہن مددگار او لایق د بندګۍ وهو فضلکم او دی الله تعالی غوړه کړی تاسو علی العالمین په مخلوقاتو د خپل زمانه و اذ انجیناکم او کله چې خلاص کړی تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم چې رسولی تاسو العذابی بد عذابنا ناکار عذابنا یقتلون ابناءکم چې وجل به زامن تاسو ويستحیون او ژوندۍ به پرې خودلی نساءکم زنانستاسو وفي ذلكم او په دغه کارونو کې بلاء امتحان من ربکم د طرف درستاسو نه عظیم لوی امتحان وواعدنا وعده کړی و منګه موسی علیه السلام سره 30 لیلة د 10 شپو 30 شپې 30 لیلة د 10 شپو و اتممناها او پورا کړی منګه دی لرا ب10 پلس شپو باندې فتم میقات ربه نفرش وخت ملاقات درب د وخت ملاقات درب د 40 لیلة سلويخ شپې
وقال موسی ویل موسی علیہ السلام لاخی خپل ورور ته هارون اخلفنی. هارون علیہ السلام ته ویل اخلفنی خلیفہ شه زمانہ، قائم مقام شه زمانہ، نائب شه زمانہ فی قومی په قوم زما کی، واصلح او د دې اصلاح کوا، ولا تتبع او تابعداري مکوا سبیل المفسدین د لارې د فسادیانو. ولما جاء موسی هر کله چې راغی موسی علیہ السلام لمیقاتنا د پاره د ملاقات زمنګا یا په وخت مقرر زمنګا، وکلمه ربو خبر وکړه در سره رب د قال نو ویل موسی علیہ السلام ربی ای زما ربا ارینی ما ته اخیات ځان لرا، ما ته خپل ذات وخیا الله، ارینی ما ته اخیا خپل ذات، انظر الیک چې زه وګورم تا ته. قال ویل الله تعالی لن ترانی ته هیڅ چرې نشي لیدی ما لره په دنیا کې، آخرت کې خو وینو مؤمنان. قال ویل الله تعالی لن ترانی ته هیڅ چرې نشي لیدی ما لره په دنیا کې، ولكن انظر لیکن وګوره الی الجبل دی غر ته، فإن استقر مکانه کچرت دا غر ټینګ شو په خپل ځای باندې، فسوف ترانی زر دی چې ته به ما ویني. فلما تجلى ربه هر کلا چې تجلی وکړه رب ستا، څړیکه وکړه رب ستا، تجلی پړق ته ویل کېږي چې د نور پړق یې ورته وکړه، د نور څړیکه یې ورته وکړله. فلما تجلى هر کله چې څړیکه وکړه ربه رب ستا للجبل غر ته، جعله دکن وی ګرځاو دغه غر لره ټوکړي ټوکړي، وخر موسی صعقا او پریوتو موسی علیہ السلام بیهوشا. فلما افاق هر کله چې پوش کې شو قال وی ویل سبحانك فاکی د تعالی را، توبت الیک ز توبه وباسمتا تا وانا اول المؤمنین او ز اول یم د مؤمنانو نه د یقین کوونکو نه چې تاسو په دنیا کې نشی لیدئ. قال نو ویل الله تعالی یا موسی ای موسی علیہ السلام انی اصطفیتک یقینا ما غوره کړی ته علی الناس په خلکو باندې برسالتی په رسالت در کولو زما تا ته، وبکلامی او په خبرو کولو زما تا سره، فخذ نو ونسه ما آتیتک چې در کومه تا ته، وکن من الشاکرین او شد شکر گزارونه د تابعدارونه. وکتبنا له او لیکلیو منګه د دپاره فی الالواح په تختو د تورات کې، من کل شین د هر یو شی د دیننا د امورو د دیننا هر یو شی، موعظه نصیحت و تفصیلا او وضاحت لکل شین د هر یو شی د امورو د دیننا. فخذان ونسد لرا بقوت په طاقت د عمل سره، و امور او حکم کوا قومک خپل قوم ته، یاخذو باحسنها چې عمل وکي پغه خیسته اوامرو د دې باندې، پاغه خیسته احکاماتو د دې باندې، او ټول د الله کتاب خیسته ای، یعنی ټول دی باندې عمل دی وکي. سوریکم زر دی چې زبا اخیم تاسو ته دار الفاسقین کور د فاسقانو، یعنی انجام د فاسقانو. ساصرف عن آیاتی الذین زر دی چې زبا واړو ما د فهم د آیاتونو زمانہ، چې زما په آیاتونو باندې به نه پوهیږي، د فهم د آیاتونو زمانہ د پوهېدلو نه زما په آیاتونو باندې، الذین هغه کسان یتکبرون فی الارض چې ځان غټ ګڼي په ځمکه کې بغیر الحق نامناسبه بر نه حقه، یې دله پکار هم نه و. وان یروا او که چېرته دوی ویني کل آیات هر قسمه دلیل لا یؤمنو بیا نو ایمان نه راوړي په دې باندې. وان یروا که دوی ویني سبیل الرشد لاره د هدایت او نیغه، لا یتخذوه سبیلا نه نیسي دې لره لاره، وان یروا که دوی ویني سبیل الغی لاره د ګمراهۍ او لاره کږه، یتخذوه سبیلا نسی غیل للارا، ذالک بانهم دا د دې وجنا چې یقینا دیو کذبوا بیااتنا دروغجنتیا کړې وه زموږ په آیاتونو باندې، وکانو عنها غافلین او دیو د دې نه ناخبره. والذین کسان کذبوا بیااتنا چې دروغجنتیا کوي زموږ په آیاتونو باندې، ولقاء الاخرة یو په ملاقات د آخرت باندې، حبطت اعمالهم برباد شو عملونه دریو، حال یجزون دیو له سزا نشي ورکولی الا ما کانوا یعملون مگر هغه چې دیو کوم عمل کوم. واتخذ قوم موسی
او جوړ که قوم د موسی علیه السلام من بعده وروستو د تلو د موسی علیه السلام نه کوی تور ته واتخذ یعنې ونیو دو یعنې جوړ که واتخذ ونیوه او جوړې که قوم موسی قوم د موسی علیه السلام من بعده وروستو د تلو د موسی علیه السلام نه کوی تور ته من حلیهم د کالو د دیو نه عجلا سخې جسدن جسدار جسی والا له خوار چې د هغې دپاره اوازو علم یروا دیو نه ګوري انه لا یکلمهم چې یقینا دا سخې خبرې نشي کولی دیو سره ولا یهدیهم سبیلا ولا یهدیهم سبیلا او نشي ښودلی دیو ته لاره اتخذوه دیو ونیو دې سخې لره په خدایتوب سره وکانو ظالمین او دیو ظالمان ولما سقط فی ایدیهم هر کله چې وغورځولی شو دا سخې په لاسونو د دیو کې یعنې مخامخ د دیو مخې ته وغورځولی شو ورأو او دیو ولیدل پوه شو انهم قد ضلوا چې یقینا دیو ګمراه شوي دي قالو نو ویل دیو لئن لم یرحمنا که چېرته رحم ونه کړي په موږ باندې ربنا رب زمونږه ویغفر لنا او بخښنه ونه کړي موږ ته لنکونن من الخاسرین نو خامخا شو به موږ د تاوانیانو نه ولما رجع موسی هر کله چې واپس شو موسی علیه السلام الی قومي خپل قوم ته غضبانه ډک د غصې نه آسفا غمجنه قال نو ویل موسی علیه السلام بئس ما خلفتموني ډېر بد دی هغه شی چې جوړ کو تاسو من بعدې زما نه وروستو اعجلتم آیا جلتی کوئ تاسو امر ربکم په حکم د رب ستاسو په عذاب د رب ستاسو والقى الالواح او کی خودی موسی علیہ السلام تختې د تورات واخذ براس اخی او وینیو دو سر د خپل ورور یجره الی چراغ کوی ځان طرف ته راخکلوی ځان طرف ته قال ویل هارون علیہ السلام قال ابن امه ویل هارون علیہ السلام اے د مور زویا ان القوم یقینا زما د قوم استضعفونی کمزوری کړی ما لره وکادو یقتلوننی او نږدې چې وجلی ومزه فلا تشمت بی الاعداء نو مخوشاله په ما باندې دشمنان زما ولا تجعلنی او مگر زما لره مع القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره قال ویل موسی علیہ السلام رب اغفر ای زما را بخنو کی لی ما تا ولی اخی زما ورور تا وادخلنا فی رحمتک او داخل کی مونږ لرا په خپل مهرباني کې وانت ارحم الراحمین او تی غرا د رحم کوونکو نه ان الذين اتخذوا العجل یقینا هغه کسان چې نیولې د اسخې لرا په خدایتوب سره سینالهم غضب زر دې چې رسیږي به دیو ته غضب من ربهم د طرفه د رب د دیونه وذلت او ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې وکذالک نجزی المفترین او دغه شان سزا ورکو موږ دروغ جوړونکو ته والذین عملوا السیئات هغه کسان چې کوي ګناهونه ثم تابوا من بعدها بیا توبه وباسي وروسته د دینه وامنو ایمان راوړي ان ربک یقینا ستا رب من بعدها وروسته د دینه لغفور رحیم خامخا بخونکې مهربان دی ولما سکت هر کله چې لاړه عن موسی الغضب د موسی علیه السلام نه غوسه اخذ الالواح راوایغستی تختې د تورات وفي نسختها او په لیکلی شوي مضمون د هغې کې هدن وفي نسختها او په لیکلی شوي د هغې کې هدن هدایت و رحمت او رحمت للذین کسانو دپاره هم لربهم یرهبون چې هغې د خپل رب نه یریدل واختار موسی او غوره کړه موسی علیه السلام قومه د خپل قوم نه 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا د فاره د ملاقات زمنګه فلما اخذتهم الرجفه هر کله چې ونیول دیو لره زلزلې قال ویل موسی علیه السلام ربي زما رب لو شئتا کستا خوښوې اهلکتهم نو تا به هلاک کړی وې دیو لره من قبل مخکې و ایایا او خاص ما لره زه به دې هلاک کړی وې اتهلکونا آیت هلاکې موږ لره بما فعل السفهاء منا په هغه کار باندې چې کړی دی بېوقوفانو زموږ نه ان هي نه دی دا الا فتنتک مگر ستا امتحان دی تضل بها من تشاء ته ګمراهي ښکاره کې په دې سره چاته چې ستا خوښه شي وتهدي من تشاء او هدایت کې چاته چې ستا خوښه شي یعنې مضبوطۍ په دین باندې انت ولینا ته زمونږه معاونې زمونږ مددګارې الله فاغفر لنا نو بخنه وکړې مونږ ته ورحمنا او رحم وکړې په مونږ باندې
وانت خیر الغافرین او تی غرا د بخونکو نه. واکتب لنا و مقرر کی زمونږ دپاره فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنة توفیق د نیکۍ وفي الآخرة او فآخرت کې انا هدنا الیک یقینا موږ راګرځو تا ته. قال نو ویل الله تعالی عذابی زما عذاب اصیب به زر رسوم دی لرا من اشاء چاته چې زما خوښ شي رسوم دی لرا چاته چې زما خوښ شي ورحمتي او رحمت زما وسعت رسیدلې ده کل شین هر یو شي ته. پس اکتبها زر دې چې زما مقرر کما د رحمت لرا للذین دا کسانو د پاره یتقون چې یریږي د الله نه ویؤتون الزکات او زکات ورکوي والذین او هغه کسان هم بآیاتنا یؤمنون چې هغوی زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي. الذین کسان یتبعون الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر د لیږلی شوي یتبعون چې تابعداري کوي الرسول د لیږلی شوي پیغمبر النبی خبر ورکوونکي الأمیه انفړه دا د نبی علیہ السلام صفتو د عامو خلکو دپاره دا صفت نه دی بلکې دا عیب دی چې سړی انپړي او د نبی علیہ السلام دا صفتو الأمیه انفړ الذي هغه پیغمبر یجدونه چې دیو بیا مومي صفت دا مکتوبا لیکل شوی عندهم د دیو سره په تورات کې والانجیل او په انجیل کې یامرهم حکم کوي دیو ته بالمعروف په خو کارونو سره په نیکۍ سره وینهاهم عن المنکر او منع کوي دیو لره د ناروا کار نه ویحل لهم الطیبات او حلال والی بیانې د دیو دپاره د پاکیزه څیزونو الله ولا حلال کړي خو دیو په ځان بند کړي نو دا ورته بیانې چې دا حلال دي ویحل حلال والی بیانې لهم الطیبات د دیو دپاره د پاکیزه څیزونو ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث او بیانې دیو ته حرام والی د پلیتو څیزونو ويضع عنهم اسرهم او لري کوي د دیونه بوجونه د دیو والاغلال التي او توقونه هغه کانت عليهم چې په دیو باندې. فالذین فسر کسان آمنوا بی چې ایمان راوړل په دې پیغمبر وعزروه او تایید کړی دی پیغمبر تایید یعنی ملګرتیا یې کړله ونصروه او مدد یې کړلی دی پیغمبر واتبعوا النور الذي او تابعداري وکړه د رڼا هغه انزل معه چې نازل شوي ده د ده سره اولئک هم المفلحون دغه کسان هم دیو دي کامیاب. قل وای پیغمبر یا ایها الناس ای خلق انی رسول الله الیکم جميعا یقینا ز پیغمبر د الله تعالی یم تاسو ټولو ته الذي اغذات له ملک السماوات چې د لپاره بادشاهي د اسمانونو والارض د ځمکو ده لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ مگر دغه الله دی یحیی و یمیت ژوند کول او مړه کول کوي. فآمنوا بالله ایمان راوړی په الله تعالی او رسول او په لېږلی شوي د الله تعالی النبي په خبر ورکوونکي الأمی انفړ الذي پیغمبر یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی وکلماتي او په حکمونو د الله تعالی واتبعوه او تابعداري وکړئ د دې پیغمبر لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو سمه لار بیا مومئ. ومن قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام نه امة یو ډله وه یهدون بالحق چې بیانې کو د حق وبه یعدلون او په دې حق سره به خلق برابرول په دې باندې به خلق برابرول. وقطعناهم 12 اسباطا امما وقطعناهم او تقسیم کړیو موږ دیو لره 12 اسباطا قومنا امما ډلې 12 قومنا ډلیو. واوحینا الی موسی وحی کړیو موسی علیه السلام ته اذ استسقاه کله چې طلب د اوبو وکړه د نا قوم ده موږ ورته را وحی کړی و چې ان اضرب بعصاک الحجر وه په خپل امسا باندې دا ګټه فانبجست نو روانې شوې منه د هغې نه 12 عینه 12 چینې قد علما یقینا پیژندله کل اناس هر یو ډلې مشربهم ځای د اوبو څښلو خپلو وظللنا علیهم الغمام او سورې کړیو موږ په دیو باندې د وریځې وانزلنا علیهم المن او رالیږلیو موږ په دیو باندې تورنجبین والسلوا او مړه ځان
کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکیزه هغې نه چې موږ رزق درکړی دی تاسو ته وما ظلمونا او دیو ظلم نو کړی په موږ باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړو وإذ قیل لهم اسکنوا او کله چې وویله شو دیو ته چې اوسېږئ هذه القریة په دې کلي کې وکلوا منها خورئ د دې نه حیث شئتم کوم ځای چې خوښېږي ستاسو وقولوا حطة او وای هغه کلمات چې ګناهونه پې معاف کیږي لا اله الا الله وای استغفر الله وای وادخلوا الباب او ننوځئ دې دروازې ته سجدا سجده کوونکي نغفر لکم معاف به کړو موږ تاسو ته خطایاکم خطیئاتکم ګناهونه ستاسو سنزید المحسنین زر دی چې زیاتی به کړو موږ زیات به کړو موږ اجر د نیکانو فبدل الذین پس په بدل کې واغستا کسانو ظلمو چې ظالمانو منهم د دیونه قولا یو وینا لرا غیر الذی بغیر د هغې وینا نه قیل لهم چې دیو ته ویلی شوي وه فارسلنا علیهم نو راولېږه موږ په دیو باندې رجزن کرکجن عذاب من السماء د عذاب نه بما کانو یظلمون په دې وجه چې دیو ظلم کو واسألهم تپوس وکړه پیغمبره د دیونه عن القریة التي په باره د هغه کلي کې کانت حاضرة البحر چې هغه په غاړه د دریاب باندې حاضر دریاب ته نه د دریاب په غاړه و اذ یعدون کله چې دیو زیاتې وکړه په السبت په ورځ د خالي کې استاتیم حیتانهم کله چې راتللی ورته میان د دیو یوم سبتیم په ورځ د خالي د دیو باندې شرعن بالکل ښکاره ویوم لا یثبتون او په کوم ورځ چې به خالي نه و لا تأتیم نه به راتلل دیو ته دا میان کذالک هم دغه شان نبلوهم امتحان کوم په دیو باندې بما کانوا یفسقون په دې وجه چې دیو نافرماني کوله وإذ قالت امة منهم کله چې ویل یو ډلې د دیو نه لم تعظون ولې تاسو نصیحت کوئ قوما داسې قوم ته الله مهلکهم چې الله تعالی هلاک کوونکی دی هغوی لره او معذبهم یا به سزا ورکوي دیو لره عذابا شدیده سزا سخته قالو نو ویل دیو معذرة الی ربکم د پاره د عذر پیش کولو خپل رب ته ولعلهم یتقون او دې لپاره چې دیو ځان بچ کړي د ګناهونو نه فلما نسو هر کله چې دیو هیر کړه پرېښوده ما ذکروا به هغه چې نصیحت ورکولی کېده دیو ته په هغې سره انجینا الذین نو خلاص کړه موږ هغه کسان ینهون عن السوء چې منع یې کوله د ناروا کار نه د ګناه نه واخذنا الذین او ونیول موږ هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي بعذاب بئیس په عذاب سخت سره بما کانوا یفسقون په دې سبب چې دیو فسق کاو ماتولې د الله تعالی احکامات نافرماني کوله فلما عتوا هر کله چې دیو تجاوز وکړه هر کله چې دیو تیر وتل عما نهوا عنه د هغه څه نه چې دیو منع شوي د هغې نه قلنا لهم نو ویل موږ دیو ته کونو شئ قردة شادوګان خاسئین ذلیله وإذ تأذن ربک او کله چې اعلان وکړه ستا رب لیبعثن علیهم خامخا زه به راولېږم په دیو باندې الی یوم القیامت تر ورځ د قیامته پورې من یسومهم هغه څوک چې سزا به ورکوي دیو لره چې رسوي به دیو تاسو العذاب ناکاره عذاب بد عذاب ان ربک لسریع العقاب یقینا ستا رب خامخا زر عذاب ورکوونکی دی و انه لغفور رحیم او یقینا د الله تعالی بخونکی مهربان دی وقطعناهم او تقسیم کړیو موږ دیو لره فی الارض په ځمکه کې امما ډلې ډلې منهم الصالحون ځینې د دیو نه نیکان و منهم دون ذلک او ځینې د دیو نه ما سوا د دین وبلوناهم بالحسنات او موږ امتحان کړو په دیو باندې په خوشحالو او سیئات او په تکلیفونو باندې لعلهم یرجعون دې لپاره چې دیو را وګرځي د ګناه نه د الله دین ته فخلف من بعدهم نو پاتې شو وروسته د دیو نه خلف ناکاره کشران نااهله ورثوا الکتاب چې میراث کې ویوړو کتاب لره یاخذون عرض هذا الادنی چې اخیستلی سامان د ژوند د دې دنیا سامان د ژوند د دې دنیا ویقولون او دی ویل سیغفر لنا زر دی چې موږ ته بخښنه وشي وإن یاتیم او که چېرته راشي دیو ته عرض سامان مثله د هغې په شان نور یاخذوه نو اخلي هغې لره الم یوخذ علیهم آیا نه واخیستی شوي د دیو نه میثاق الکتاب مضبوطه وعده د کتاب الله یقولو چې دیو به نه وایي علی الله په الله تعالی باندې
الا الحق مگر حق خبره رشتیا ودرسوا او دی لوستلیو ما فی هغه چې دی په دې کتاب کې والدار الاخرة کور د آخرت خیر للذین یتقون غوره دی دا کسانو دپاره چې یریږي د الله نه افلا تعقلون تاسو ولې عقل نه لرئ والذین او هغه کسان یمسکون بالکتاب چې منګولې لګول دي په کتاب باندې واقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه انا لا نضيع اجر المصلحین یقینا موږ نه ضایع کوو اجر د اصلاح کوونکو واذ نتقنا الجبل او کله چې منګه اونړاو غر لرا راټیټ کومنګه غر لرا راوم نړاو غر لرا فوقهم د پاس ردیونه که انه ذلتن گویا چې دا وریزوا د سوري پشان د وریز پشان د کې دا د پاس به راټیټ شو وظنوا دیو ګمان وک انه واقع بهم چې یقینا دا غر را غرزیدون کې ده په دیو باندې الله تعالی موږ ته خذو ونسیما اتیناکم هغه چې موږ درکو تاسو ته به قوت په طاقت د عمل سره په مضبوطیا سره وذکروا او یاد کئ ما فی هغه چې دی په دې کې لعلکم تتقون دیر پاره چې تاسو ویریږئ د الله نه واذ اخذ ربک او کله چې واغستا ستا رب من بنی آدم دا اولاد د آدم علیه السلام نه من ظهورهم د شاګانو د هغې نه ذریتهم اولاد د هغې واشهدهم او ګواهان یې کړه دیو لره علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې او بیا ورته الله رب العالمین وی الستو بربکم آیا نه یم زه ستاسو رب قالو نو ویل دیو بلا ولنا شهدنا گواهی کو مونږه ان تقولو الله تعالی وای دا چې ونه وای تاسو د دې لپاره د گواهی دنا دا وعده درنه واغستله ان تقولو دا چې ونه وای تاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت انا كنا عن هذا غافلین چې یقینا ومنګه د دین نه خبره او تقولو یا دا چې ونه وای تاسو انما اشرک آباؤنا من قبل یقینا شرک کړو زمون مشرانو مخکې وکنا ذریه او منګه اولاد من بعدهم رسل دیونا افتهلكنا آیت هلاکی مونږ لرا بما فعل المبطلون پاس باندې چې کار کړی دی باطل فرستو وكذلك نفصل الآيات او دغه شان واضح بیانوم آیاتنا ولعلهم يرجعون او دې دپاره چې دی واپس شي د شرک نه الله د الله دین ته د الله توحید ته واپس شي واتلو علیهم الول پیغمبر په دیو باندې نبأ الذی واقعا د هغه کس آتیناه آیاتنا چې ورکړیو موږ هغه ته خپل آیاتونه فانسلخ منها نو اوتلو دے داغینا اوتلو او پاغی بانی عمل ونکا پا اتبعه الشیطانو نو ورپسی شو پا دپس شیطان فکان من الغاوین نو شو دے دا سرکشانونا ولو شئناو کخوخوی زمنگا لرفعناه بها من بوچت کڑوی دلرا پا سبب دے علم سرام د آیاتونو علم ولور کلشیو نو په دې هم اوچت کړی وی ولکنه اخلد الى الارض لکن دا میلان وکزمکې ته مائله شو ځمکې ته واتبع هواه او تابعداري وکړه د خپل خواهش فمثله نو مثال د کمثل الکلب په شان د مثال د سپي دی ان تحمل علیه کچرته ته حمله کې بدبن ان تحمل علیه کته حمله کې په د باندې یعنی ته شړی تو ته کوری شوی او شړی ان تحمل علی کچرته ته شړی دی لرا یلحس نو بیام جبرایستلی غب غب کوي او تترکو کفریدی د لرا یلحس نو بیام جبراو باسی پر مقصد داره که شړی او کفریدی خدا تا تغافی کته شړی او کته دا پریدی نو ان تحمل علی کته حمله کې پد باندې یعنی ته شړی یلحس نو بیام جبر او باس یعنی غف غف کوي او تترکه او کفریدی دلرا نه شړی نو یلحس بیام جبر او باسی او غف غف کوي ذالک مثل القوم الذین دا مثال د قومه کسانو د کذبوا بیااتنا چې دروژنتیا کوي زمون پایتونو باندې پقصص القصص
نتبيانوا واقعات لرا بیان وک بیان لعلهم يتفکرون نیر پارا چه دا خلق فکر و سوچو کی ساء مثلا القوم الذين دیر بد دی مثال دا قوم کسانو کذبو بی آیاتنا چه درو جنتیا کئی زمن پایاتونو باندی وانفسهم كانوا يظلمون او پخپلو زانونو باندی دیو ظلم کئی من یهد الله آغا سوک چه اللہ تعالی ورطا ہدایت وکی اللہ واللہ توفیق ورکی فهو المهتدین وغا سملار مندن کے دے و پا سملار باندی روان دے ومن یزلل او آغا سوک چه اللہ تعالی گمراہ کی فاولائک هم الخاسرون ندغا کسان تاوانیان دی ولقد ذرأنا لجہنم او یقینا پیدا کرلی مونگ دا جہنم دا پارا کثیرا من الجن دیر د فیریانونا والانسی و د انسانانونا لهم قلوب د دیو د پارزلونشت دی خلا یفقهون بها زان نفوی کئی پدی باندی ولهم اعین د دیو د پارسترگی دی خلا یبصرون بها نگوری پاغی باندی ولهم آذان دیو د پارا بگون دی لا یسمعون بها خناوری پدی باندی یعنی دین او حق او قرآن اغا پی ناوری پاگی دا پارا پکر و سوچ نکی اغی تنگوری اولائکا دغا کسان کل انعامی پشاند چارو دی پشاند ڈنگرانو دی بل هم اضل بلکی دا دینهم بدتر دی دا دینهم بدتر دی و دا دینهم دیر خطا دی اولائک هم الغافلون دغا کسان هم دیو دی نافویا و ناخبرا وللہ الاسماء الحسنى او خاص د الله تعالی د پاره نمونه دي خیسته خیسته فدعوه بها نرابلی دی الله تعالی لرا په سبب د دې نمونو سره وذروا الذين پریدوی هغه کسان یلحدون فی اسمائه چې کجروی کوي فی اسمائه په نمونو د الله تعالی کې یعنی شرک کوي کجروی کوي کوګواله کوي په نمونو د الله تعالی کې سیجزاو ناظر دے چی دیو لغا سزا ورکولی شی ما کانو یعملون داغا سو چی دیو کم عمل کاؤ وممن او داغا چانا خلقنا چی پیدا کرلی منگا امتون یو ڈلدا یهدون بالحق چی خودنا کئی بیان کئی دا حق وبیہی یعدلون او پدی حق باندی خلق برابرائی پدی باندی انصاب کئی او خلق برابرائی پیسلی کئی والذین او آغا کسان کذبو بی آیاتنا چی دروغ جنتیا کئی زمن پایاتونو باندی سنستدرجوهم زردے چی پا قلار ببوزو دیو لرا یا پا قلار بانسو دیو لرا من حیث لا یعلمون دا داسی طرفنا چی دیو نفویگی محلت دے وَأُمْلِي لَهُمْ او زمهلت ورکوم دیو لرا ان کیدی متین یقینا زما تدبیر دیر سخت دے و دیر مضبوط دے اولم یتفکرو آیا دا خلق فکر و سوچ نکی ما بصاحبهم من جنہ چی نشتر دیو پا ملگری باندی من جنتین سپیریان نشتر دیو پا ملگری باندی سلیونتوبا ان ہوا ندیدا الا نذیر مبین مگر یر ورکون کے اخکار دے اولم ینظروا ایدا خلق نگوری فی ملکوت السماواتی فبادشاہی دا اسمانون والارض و دزمکو کی وما خلق اللہ اوغا چی پیدا کری دی اللہ تعالی من شئین دا ہر شنا وانا عسا ان یکونا او زردی دا چشی قد اقتربا یقینا نزدی دا اجلهم نیٹ دیو فبی ای حدیث نو پکم یو بیان باندی پکم یو خبرا بعده رستو دا بیان دا قرآن نا یؤمنون دا خلق ایمان راوڑی من یزلل اللہ اغا سوک چی اللہ تعالی گمراہ کی فلا حادی اللہ نشتر سوک لار خودن کی غتا ویذرهم او پریدی دیو لرا فی طغیانیم پسر کا شید دیو کی یعمہون حیران و پریشانا یسألونکا تپوس خیستانا پیغمبر عن الساعتی پبارد قیامت کی ایان مرسا چی کلبائی قائمی دل دی قیامت قلوا پیغمبر انما علمها عند ربی یقینا علم دی قیامت زما در رب سر دی فی کتاب
انما قلوا پیغمبر انما علمها یقینا علم د دې قیامت عند ربی زما د رب سره دی لا یجلیها نخکار کوي دی لره الله تعالی لی وقتها په وخت مقرر د دی باندې الا هو مگر دغه الله ثقلت فی السماوات دروند پاسمانونو والارض او پزمکو باندې د دې قیامت دا خبره لا تاتیکم نورازی تاسو دا قیامت الا بغتتن مگر ناصافا یسألونکا تپوس کئستانا پیغمبرا کأنکا حفی عنها گویا چی تخبری ددینا قلوا پیغمبر انما علمها عند الله یقینا علم دی قیامت دا اللہ تعالی سردی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد دی خلقنا نفوی قلوا پیغمبر لا املکو زی اختیار نلرم لنفسی د خپل ځان د فارا نفعا د پیدی ولا ضرا او نه د ضرر الا ما شاء الله مگر هغه چې خوښ شي د الله تعالی هغه څه کیږي ولو كنت اعلم الغیب او که چرته زه پوهېدلې په غیب باندې لاستکثرت من الخیر نو ما به ځان لا زیات کړی وی د خیر نه ډیر خیر به مې جمع کړی وی وما مسنی السوء او نبوی رسیدلی ما تا هیڅ قسم تکلیف ان انا الا نذیر نیمز مگر یرون کون کے و بشیر او زیر ور کون کے مال قومی یؤمنون آقوم دا پارا چیمان راوڑی والذی دا اللہ تعالی اغزاد دی خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدت دیو انساننا وجعل منها پیدا کړی دا د نفسنا زوجها بیبی د خزه د لیسکن الیها د لپاره چې آرام وکړي دا د زنانه ته فلما تغشاها هر کله چې پټ کی دا مذکر د مؤنث لرا پټ کی مذکر د مؤنث لرا دا جماعت اشاره ده حملت حملا خفیفا نو حمل واخلی دا حمل سپکا پمرت بیهی نو تلرات لکی دا زنانا پدی سرا پلما اثقلت هر کلا چی درنشی دا مؤنس دا درنشی یعنی حمل اغا معشوم چی کم دینو اغا آئی کی روح واچولی شی او لوی شی فلما اثقلت هر کلا چی درنشی دا مؤنس دعو اللہ دعاگانی کئی دا دوان اللہ تعالی تا ربهما چی رب دی دوانو دے دا مذکر و مؤنث لئن آتیتنا صالحا یا اللہ کتاراک منگتا نیک اولاد لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب منگ دا شکر گزارنا تابدارنا فلما آتاهما صالحا اللہ تعالی ہر کلا چی ورکو دی دوانو تا صالحا نیک اولاد جعلا له شرکا گرزی دا دوانا دلرا شریکان دا اللہ سر شریک جوڑی فیما فاغسکی آتاهما جعلا له نگرزی دا دوانا اللہ تعالی لرا شرکا ور جعلا جوڑی دا دوانا گرزی دا دوانا لہو دی اللہ لرا شرکا شریکان حصہ دارانا فیما فاغسکی آتاهما چی ورکڑی دی دوانو تا آغا بچے بید اللہ سر پاغیبانی شرک کئی فتعال اللہ نوچد دی اللہ تعالی عما یشرکون داغینا چی دا خلق شرکی دا اللہ سرام ایشرکون ای دیو حصدار جوڑی ما لا یخلق شیئن آغا چی پیدا نشی پیدا کولیت شی وهم یخلقون او دیو پیدا کلیشوی دی ولا یستطیعون لهم او طاقت نلری دیو دا پارا نصرن دی امداد کولو ولا انفسهم ینصرون او ندخ پلو زانون سر امداد کولیشی وَإِن تَدْعُوهُمْ او کتاسو راغوالی دیو لرا الى الهدى ہدایتا لا یتبعوکم نتابدارین کیستاسو سواء علیکم برابر خبر دا پتاسو باندی ادعوتموهم کتاسو رابلی دیو لرا رامدد شوائی دیوتا ام انتم صامتون یا یہ تاسو چپا دکی دن کی
ان الذين تدعون یقینا هغه کسان چې تاسو یې رابلئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه عباد امثالکم دا بندگان دي ستاسو پشان فدعوهم نور مدد کوي دیو لرا فلیستجیبوا لکم نو دیو دی قبول والیو کی ستاسو دپارا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی الہم ارجلن آیا دیو دپارا خپیدی یمشون بیا چتلل کئی پدی باندی ام لهم ایدن یا دیو دپارا لاسون دی یبتشون بیا چنیول کئی پاغی باندی ام لهم اعجنن یا دیو دپارا سترگی دی یبصرون بیا چلی دل کئی پاغی باندی ام لهم آذان یا دیو لرقوگون دی یسمعون بها چی اوریدل کئی دیو پاغی باندی قولی دعو ورطوئے پیغمبر رامدد کئی دیو لرا قولی دعو ورطوئے پیغمبر رامدد کئی شرکاءکم خپلو شریکانو لرا ثم کیدونی بیاما تا چل جوڑ کئی فلا تنظرون مال محلت مرا کوئی ان ولی اللہ الذی یقینا دوست زما اللہ تعالی اغزاد دی نزل الكتابا چرا لگلے دی کتاب لرا وهو یتول الصالحین او دا اللہ تعالی دوستی کئی دنی کانو سرا والذین او آکسان تدعون من دونه یتاسو یرا مدد کوئی ما سوا دا اللہ تعالینا لا یستطویعون نصرکم طاقت نلری استاسو د امداد ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو سره مدد کولی شي وان تدعوهم الى الهدى او که ته راغواړې دیو لره الى الهدى هدایت ته لا یسمعون دیو ناوري وتراهم تبینی دیو لره ینظرون الیکا چې ګوري به تا ته وهم لا یبصرون او دیو به نویني حق نینی خذ العفو ونس پیغمبر العفو معفی ونسا مقصد داره چې معاف کول کوا وامر بالعرف او حکم کوا پنیکی باندې و اعرض عن الجاهلین او مخواړه د جاهلانو نه و اما ينزغنك من الشیطان او که چرته ورسیږي تا ته شیطان نه نزغون څه وسوسه فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله تعالی سره انه سمیع علیم یقینا د الله تعالی اوریدونکی او پوهه دی ان الذين اتقوا یقینا هغه کسان اتقوا چې یریږي د الله تعالی د خلاف نه اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې ورسیږي دیو ته طائف یو وسوسه من الشیطان د شیطان نه تذکروا نو دیو رایات کې الله تعالی لرا فاذا هم مبصرون ناګانه دیو لیدونکي وی قرآن لرا او حق لرا و اخوانهم اورون د شیطانانو یمدونهم امداد کئی دیو سرا فی الغی پسر کشی کی ثم لا یقصرون او بیا کمین کئی د خلقو پا گمراہ کولو کی و اذا لم تاتیم او کل چترا نوڑ دیو تا بی آیاتین یو آیات سمو جزاو نخا قالون دیو ویلو لجتبیتا ولی تا غور نکل دیلر دخپل زانا قلوا اے پیغمبر انما اتبعو یقینا ز تابعداری کوما ما یوحا الیا آغا چې وحی کېدلی شي ماته من ربی له طرفه د رب زمانه هذا بصائر دا دلایل دي من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وهدن هدایت دی ورحمت او رحمت دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې لوستل شي قرآن فاستمعوا له نو غوږ کېږدئ دې ته وانصتوا چپ شئ لعلکم ترحمون دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي واذکر ربک او رایات که خپل رب لرا فی نفسک په خپل زړه کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفة او په یری سره ودون الجهر من القول او نه په تیزه د وینا نه بالغدو سحر والآصال او بیگا ولا تكن من الغافلين او مکیگا د غفلت کوونکونا ان الذين عند ربك یقینا آکسان چې په دربار درفستا کی دي ملائک لا یستكبرون ځان غټ نه غنی می عن عبادته د عبادت د الله تعالی نه ويسبحونه او پاکی بیانې د الله تعالی وله يسجدون او خاص دی الله تعالی ته سجده لګی د الله تعالی تابعداري کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو منگا پا مدد دنم دا اللہ داسی اللہ چی عام مہربان دے و خاص مہربان دے یسألونکا تپوس کئی دیوستان پیغمبرا
عن الانفال پبارد مال د غنیمتونو کی پبارد زیاتی مال کی یعنی د غنیمت مال. قول الانفال تورتوی پیغمبر غنیمتنا لله الله تعالی لردی والرسول پیغمبر لردی دی اختیار د الله او د پیغمبر سره دی. فاتقوا الله د الله تعالی نه ویریږئ واصلحوا ذات بینکم او برابر کئ خپل منځ کې معاملات. واطیعوا الله تابعداري وکئ د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله. ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان. انما المؤمنون الذين یقینا مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې رایات کړل شي الله تعالی وجلت قلوبهم نو نرم شي د زړونو او اذا تليت عليهم آیاته او کله چې لوستل شي په دیو باندې آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا زیاتې دیو لره اثر د ایمان. وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري. الذين کسان یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال نه چې موږ دیو ته ورکړی دی لګوي د الله تعالی په لار کې. اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان مؤمنان دي پرشتیا. لهم درجاتون دی دپاره درجې دي عند ربهم پنځ د رب د دیو باندې. ومغفرة او بخنه دا ورزق کریم او رزق عزتمند دی. کما اخرجک لکه څنګه چې ویستلی تعالی ربک ربستا من بیتک د کورستانه بالحق پرشتیا. وان فریقا من المؤمنین او یقینا یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون خامخا بد ګڼونکي دي وتلو لره. یجادلونک فی الحق دیو جګړې کوي تا سره په حق کې بعد ما تبین وروستو د هغې نه چې ښکاره شوی دی دیو ته کانما یساقون الی الموت گویا چې دیو راښکلی شي مرګ طرف ته وهم ینظرون او دیو ورته ګوري. واذ یعدکم الله او کله چې وعده وکړه تاسو سره الله تعالی احدى الطائفتین د یو د دوو ډلو انها لکم چې یقینا دا ستاسو لپاره دي. وتودون او تاسو خوښوله ان غیر ذات الشوکة چې یقینا بغیر اصله والا تکون لکم دا شي ستاسو لپاره. ویرید الله اراده کوي الله تعالی ان یحق الحق چې ثابت کی حق لرا بکلماتی په خپلو کلمو سره. ویقطع دابر الکافرین او پرې کې الله تعالی جرل د کافرانو. لیحق الحق دې لپاره چې ثابت شي حق. ویبطل الباطل او بیکاره کی باطل کی باطل لرا. ولو کرہ المجرمون اگر که بدګنی مجرمان. استستغیثون ربکم کله چې فریاد کاو تاسو خپل رب ته فاستجاب لکم نو قبولوالی وکړي الله تعالی ستاسو لپاره انی ممدکم چې یقینا زه امداد کوم تاسو سره بألف من الملائکة په زرو ملایکو باندې مردفین چې یو بل پسې راتلونکي. وما جعله الله او نه ګرځولی دی امداد لره الله تعالی الا بشرا مگر زیری. ولتطمئن به قلوبکم او دې لپاره چې مطمئن شي په دې سره ستاسو زړونه. وما النصر الا من عند الله او نه دا غلبه او فتح مگر د طرفه د الله نه ده. ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زورور حکمتونو والا دی. اذ یغشیکم النعاس اذ یغشیکم النعاس اذ یغشیکم النعاس اذ یغشیکم النعاس کله چې پټکو تاسو لرا الله تعالی په خوب باندې. امانت منو دا امنو د طرف د الله تعالی نه تسلی و د الله تعالی طرف نه. وینزل علیکم او رالیږي الله تعالی په تاسو باندې راولېږي الله تعالی په تاسو باندې من السماء د اسمان نه ماء اوبه لیطهرکم به دې لپاره چې پاکي تاسو لره په دې سره. ویذهب او لرې کړي عنکم ستاسو نه رجز الشیطان ګند شیطان. ولیربط علی قلوبکم او دې لپاره چې پټې ولګي ستاسو په زړونو باندې. ویثبت به الاقدام او دې لپاره چې مضبوط کی په دې سره ستاسو قدمونه. اذ یوحی ربک کله چې حکم وکړه ستا رب الی الملائکة ملائکو ته انی معکم چې یقینا زه ستاسو سره یم. فثبتوا الذین آمنوا تاسو مضبوط کړئ هغه کسان چې ایمان یې راوړلی. سألقی فی قلوب الذین زر دی چې زه به وغورځوم په زړونو د هغه کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب یرې لره.
فضربوا فوق الاعناق وهي دیو لرا د پاسره چټونو نه وضربوا منهم او وهي د دیونا کل بنان هر یو بند ذالک بانهم دا پدی وجہ چې یقینا دیو شاق الله خلاف کړی د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله ومن يشاقق الله او چا چې خلاف وکړ الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله فإن الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ولري ذالکم دغ عذابنا فذوقوا وسکی دی لرا وان للکافرین عذاب النار او یقینا د کافرانو د پار عذاب دور دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا لقیتم الذین کله چې تاسو ملاو شئ دا کسانو سره کفرو چې کافران دي زحفن پډلکی زحفن پډلکی یا په جنگ کې فلا تولوهم نماړوي دیوتا فلا تولوهم الادبار ماړوي دیوتا شاګانی ومن يولهم او چا چې واړو دیوتا یومئذین په دغه ورځ باندې دوبرو خپل شا الا متحرفا لقتال مگر دا چې چل ول کون کې د جنگ د پارا او متحيزا الى فئه او یا پنای سلون کې خپل ډلې تا نو کدا د دې دوا دا معافتی چې د جنگ چلول کوي او یا چې کوم دی د خپل ډلې ته پناهي حاصلولو دپاره ځي نو دا مات دي خو که داسې راتښتېده او شا یې کړله نو فقد باء یقینا دی اخته شو راګیر شو بغضب من الله په غوسه کې د طرفه د الله تعالی نه ومأواه جهنم او زیر د جهنم دی وبئس المصير او ډېر بد ځای د ورتلو دی دا جهنم فلم تقتلوهم تاسو نه دی وجل دی کافرانو لرا ولكن الله قتلهم لیکن الله تعالی وجل دی دیو لرا وما رمیت او تا اشتل نو کړي رمیت کله چې تا وشتل کول ولكن الله رما لیکن الله تعالی وشتل کړي او الله تعالی رسول دی د کافرانو سترګو ته وليبلي المؤمنين او دې لپاره چې امتحان وکړي الله تعالی په مؤمنانو باندې منو د خپل طرف نه بلان حسنا امتحان خیستا ان الله سمیع علیم یقینا الله تعالی اوریدون کې د هر څه یو پوی دی پار څه باندې ذالکم دا چې کوم دی وان الله او یقینا الله تعالی موهن کید الکافرین کمزورې کون کې چل د کافرانو لرا ان تستفتحوا کچرت تاسو غلبه غواړئ ای کافرو که غلبه غواړئ فقد جاءكم الفتح یقینا راغله تاسو ته فتح غلبه د مؤمنانو وان تنتهوا او کچرت تاسو من شوي په هو خير لكم دا بغوره تاسو د پاره وان تعودوا او کچرت تاسو واپس کیږئ دشمنی د مؤمنانو ته نعود من بم واپس شو امداد د مؤمنانو ته ولن تغنی عنکم او چرې پیدا بدرنه کی تاسو ته پیاتوکم دلس تاسو شیندې شي ولو کثرت اگر کزیات وی وان الله مع المؤمنین او یقینا الله تعالی د مؤمنانو سره دی د مؤمنانو ملګری دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اطیعوا الله ورسوله تابعداري وکړئ د الله تعالی او د پیغمبر د الله ولا تولوا عنه او ما وړئ د تابعداري د الله او د پیغمبر نه وانتم تسمعون او تاسو اورئ قرآن لرا ولا تکونو او مکوي تاسو کالذین بشان دا کسانو قالو چې وای سمعنا واوریدل منګه وهم لا يسمعون او دیو نه اوریدل نه مني ان شر الدواب یقینا ناکار پزین د سرو کې عند الله پنځ الله تعالی الصم البكم الذين الصم كان البكم چاړاګان الذين اغا کسان دی لا یاقلون چې عقل لري عقل امکار نه کوي ولو علم الله کچرته پویوي الله تعالی فیم پدیو کې خیرن د څه خیر او د اخلاص لا اسمعهم او رول به کړي وې دیو تا ولو اسمعهم او ک الله تعالی او رول وې دیو تا قران لا تولوا نخامخ دیو به اوریدل وې وهم مورزون او دیو همیشه مخ اړون کی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ایمان والو قبول والو کید حکم د الله او رسول د پیغمبر اذا دعاکم کل چرا بلیتا سلرام جهاد تا لما یحییکم اغه ستا چې ژوند کی تاسو باغی سرا تاسو به ژوند کیږي په دین باندې انسان ژوند کی وعلموا فشیء ان الله یحول چې یقینا الله تعالی حایل کیږي واقع کیږي بین المرء پمینځ د سړی کې او قلبه او د زړه داغه کې
څنګه د الله د شان سره خای وانه الیه تحشرون او یقینا شان دادې چې تاسو به د الله تعالی ته جمع کولای شئ واتقوا ويريږئ فتنه دا داسې عذاب نه لا تصيبن الذين چې وبن رسیږي هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم ستاسو نه خاصتا یوازې کا ظالمان ته بون رسیږي بلکې ټولو به راګیر شي واعلموا فوشي ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ولدي واذكروا او یاد کئ اذ انتم قلیل کله چې تاسو لږ وئ مستضعفون کمزوري شوي وئ په الارض پزمکه کې تخافون تاسو یریدلی ان يتخطفكم الناس چې او به تختی تاسو لرا خلق یعنی تاسو به چې کوم دنو سکی ختم بکی تاسو به د ځمکې نه ختم کی فآواکم نزی درک تاسو لرا او ایدکم او ای مضبوط کړی تاسو بنصری په خپل امداد سره ورزقکم من الطیبات او رزق درک تاسو تر پاکیزه چیزونه لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا ایمان ولولا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله تعالی سره او رسول د پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ وعلموا فیشی انما اموالکم یقینا مالون استاسو و اولادکم او اولاد استاسو فتنة امتحان دے وان الله یقینا الله تعالی عنده اجر عظیم در سر اجر دے ډیر لوی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان تتقوا الله کچرت تاسو یریږئ د الله تعالی نه یجعل لكم فرقانا نو بغرض استاسو لپاره فرقانا فتح او غلبا ويكفر عنكم او لربك استاسنا سیئاتکم مصیبتون استاسو تکلیفون استاسو ویغفر لکم او بخنه بو کی تاسو ته والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند لوی فضل دی و اذ یمکر بک الذین او کله چې چل وکړه استا په خلاف باندې هغه کسانو کفرو چې کافران دي لیثبتوکا چې او تړی تالرا او یقتلوکا یا اوجنی تالرا او یخرجوکا یا اوباسی تالرا ویمکرون او دیو چلونا کول ویمکر الله او تدبیر کو اللہ تعالی والله خیر الماکرین اللہ تعالی دی غرد تدبیر کون کنا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ او کله چې ولوستل شي په دیو باندې آیاتنا زمون آیاتنا قالوا نوای دیو قد سمعنا یقینا واوریدل منګه لو نشاو که زمونږه خوښوي لقلنا نو مونږ به ویلې وې مثل هذا ردی په شان باندې ان هذا ندی دا الا ساطر الاولین مگر قصې د پخوانو دي وإذ قالوا اللهم او کله چې ویل دیو چې اے الله ان کان هذا هو الحق کچرته دا پیغمبر او دا قرآن حق پرشتیا من عندك استار طرفنا فامطر علينا دا ابو جهل ویلو فامطر علينا نور اوره پمنګ باندې حجارتن کانی من السماء د اسماننا او یتینا بعذاب الیم یا راولی من عذاب دردناک والله وما كان الله ای پیغمبر تم حقی قرانم حق دی خو عذاب ټول ناراضی الله چې ته چرته موجودی پیغمبر مزال ته عذاب نه راولم وما كان الله ندی الله تعالی ليعذبهم چې عذاب ورکی دی ولرا وانت فی موتی پدیو کی وما كان الله وش پیغمبر نشتا وما كان الله معذبهم او ندی الله تعالی چې عذاب ورکی دی ولرا وهم یستغفرون او دیو بخنه غواړي ایمان ولا موجودی وما لهم او سری دیو لرا الله يعذبهم چې سزا بنور کوي عذاب بنور کوي دیو لرا الله تعالی وهم يسدون عن المسجد الحرام او دیو خلق بندي وما لهم او سری دیو لرا الله يعذبهم الله چې عذاب بنور کوي دیو لرا الله تعالی وهم يسدون عن المسجد الحرام او دیو خلق بندي د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاءه او ندی دیو دوستان د الله تعالی ان اولیاءه ندی دوستان د الله تعالی الا المتقون مگر متقیان دي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دیونه نه پویږي وما كان صلاتهم او ندی منذ دیو عند البيت فخواد بیت الله کی الا مکان مگر شپیلی دی شپیلی او چغی دی و تصدیه او پړقی لاسونه پړقول دی مکان شپیلی تصدیه لاسونه پړقول
فذوقوا العذاب نو سکی عذاب لرا بما کنتم تکفرون بسبب داغی چی تاسو کم کفر کاو ان الذین کفروا یقینا آکسان چی کفر کرل ينفقون اموالهم لگئی خپلو مالون لرا لیسدو عن سبیل اللہ دیر پارا چی دا خلق بند کی دلار دا اللہ تعالی نا پس ينفقونها زرد چی دیو بخرج کی دی مال لرا خو ثم تکونو علیهم حسرتا بیا بشی پا دیو بانے سبب دا افسوس ثم یغلبون بیا بدیو کمزوری شی والذین کفروا کسان چی کفر کرلی لا جہنم یحشرون جہنم تب دیو جمع کرلی شی لیمیز اللہ الخبیثا دیر پارا چی جدا کی اللہ تعالی پدیت لرا من الطیبی دا پاکنا ویجعل الخبیثا او وگرزی اللہ تعالی پدیت لرا بعضہو بعض ردین علی بعض دا پاسا دا بعضو فیرکمہو جمیعا نو جمع بکی دی لرا اللہ تعالی پا غنڈا دا سے ڈیرے بتی ساس کی فیجعلہو فی جہنم وہ بگر زیدی لرا پا جہنم کی اولائک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دی قلو اے پیغمبر للذین کفرو آکسانو تا چکو پرے کرلئی انتہو کچرت دیو منشو دا مسلمانانو دا خلافنا دا دین دا مخلاف کولونا یغفر لهم نو او بابا خلیش دیوتا ما بکللیش دیوتا ما قد سلب آغا چی دیو کم آغا چی کم مخ کی تیر شوی دی کم گناہونے مخ کی گلی ارسا بتا معاف شک توبه ویستلا ایمان راوڑ و این یعودو او کچرت دی واپس کی گی انکار تا فقد مزوت یقینا تیر شوی دی سنت الاولین طریقی دا پخوانو وقاتلوهم او جنگ و قید دی کافرانو سرا حتی لا تکون فتنتن تردی چی پاتی نشی شرک او زور دا کافرانو غلبه دا کافرانو شرک پاتی نشی قانون دا غیر اللہ پاتی نشی ویکون الدین کلہو للہ او شیدہ دین طول دا اللہ تعالی دا پارا فین انتہو کدیو منشو فین اللہ نیقنن اللہ تعالی بما یعملون بصویر پاغت سبان دی چی دیو عمل کے لیدن کے دے وین تولو کدیو آوری دا فعلمون پویشی ان اللہ مولاکم چی یقنن اللہ تعالی ستاسو مددگار دے ستاسو دوست دے ستاسو مددگار دے نعم المولا دیر خیستہ دوست دے و نعم النصویر او دیر خیستہ امدادی دے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک